فصل خبر الواحد حجة في 4 مواضع. په دې فصل کې دې خبره بیان کی چې خبر واحد به څو ځینو کې حجت وي او په کومه طریقه باندې به حجت وي. تعداد به کې شرط وي کني به عدالت به شرط وي کني به نو دا غي بیان کوي. نو څلور مواضع دي چلته خبر واحد کار ور کوي او مختلفې طریقې دي به کې به چا کې عدالت هم شرط ده یعنی دا مخبر به عادل وي. عدد هم شرط ده پکې کم از کم 2 کسان به یا یو سره 2 خزي وي. چا کې یوم نه ده شرط عادل یو کني وي تعداد پکې یو کني وي. چا کې یو شرط ده یو نه ده یعنی عدالت به خیر ده تعداد دي نه یا به تعداد وي خیر ده عدالت دي نه. د دې څلور صورتونه دي د درې قسمه حکم پکې لګيږي. اول صورت مولوی صاحب د سې کې خبر واحد را لږه خالص د الله حق ده او عقوبت هم نه ده یعنی حدود هم نه ده. زینام د الله حق ده کنه. تاسو حقوق العباد او حقوق الله پیژنئ. تاسو نو قیاس کې مونږ ویلو چې چاته یاد وي حقوق العباد هغه ته ویل کېږي چې د خاص یو بنده حق بکی وي. اگر دې مولوی صاحب کتاب دی وزیت پټوما دا زده حق ز خرابو وای نه شری یو حقوق الله معنی دا ده چې د ټولو خلکو حق وي. او زنا کول د ټولو حق پامال کول د ټولو خلکو خاص کس حق نه دی. ولې مشرک کې بد نسبونه خرابول بے نسب خلک پیدا کول دي هغه نه معاشره ورانیږي. وای نه شری خبره مانی یو حق العبد دا چاته ویل کېږي چې د خاص بنده حق وي. یو حق الله دی د حق الله څه معنی ده چې د عام خلکو حق وي. انو نور قیاس کې دي خبره بیان ساتي موږ د حق الله دونه بار خلک وي حق العبد او حقوق الله دی حقوق العباد دي. نور پته نه لګي حقوق الله څه ته ویل کېږي حقوق العباد څه ته ویل کېږي. نن دا حقوق الله غي ته ویل کېږي چې د عام خلکو فائدہ پکې وي او حقوق العباد غي ته وي چې د خاص خلکو فائدہ پکې وي. نو اول قسم چې خبر واحد پکې حجت وی توجه چې هغه خالص حقوق الله نه خالص د الله حق وي او حد نه په دې شرط باندې چې حد نه حقوق الله عام دي کله حد وي او کله غیر حد وي. دا موږ چې کوم خبر وسکو دا هغه چې د الله حق وي خو حد نه وي. یو قسم دویم قسم چې د بنده حق وي او بنده باندې پکې الزام هم وي یو شی په بنده لازميږي یعنی هغه ته کې ضرر وي دا سی وي د بنده حق وي او په پامال کول کې هغه ته ضرر وي. دویم قسم ته شو چې بنده حق وي او الزام هم پکې وي. دریم د بنده حق وي خو څه الزام پکې نه وي هغه ته کې څه ضرر نه وي. څلورم د بنده حق وي من وجهن پکې الزام هم وي تکلیف هم ورته وي من وجهن پکې الزام نه ټول څه شو خالص حق د الله تعالی چې هغه عقوبت نه وي په دې شرط چې عقوبت نه ځکه عقوبت هم د الله پاک حق دی حدود خو چې دا عقوبت نه وي. دیو نمبر د دې حکم مر سره ویو د دې چې خالص حق د الله تعالی او عقوبت نه د دې حکم دار چې بده کې د یو کس گواہی چې دا قابل ده یو کس گواہی یعنی د یو کس خبر چې کوم د دام قابل قبول دی. حدیث نه ثابت دی نبی له سلام د باندې چې قول قبول کړو د رمضان په میاشت کې ول میش را خطر دی ول ټیک ده بس وای شریف خبره مانی هم دغه شان ابریری زین ها ورته ویل کنه تبار حال دغه نور اپری دی دا وای شی به دی مانی. دویم نمبر چې هغه د بنده حق او الزام پکې وي لکه مثال په تور منځ دا و کومه سړي باندې زما 100 روپۍ دي خلم ده کنه اوس بده کې د 100 روپۍ خسل یو د باندې الزام دی تکلیف به ته رسو مونږه د 100 روپۍ رخلو نو اسما باندې وځي چې ګواهان پیش کوم یو کس خبر ورکی یو کس دا مولوی ابراهیم چې آو دې سړي باندې ما یاد کې د 100 روپۍ دي دې کې الزام دی ښا چې الزام دی نو یو کس گواہی باندې قبليږي. د دې حکم دار دی کې با تعداد هم شرط وي یعنی کم از کم 2 کسان عدالت به هم شرط وي عادلان به ګناه کبیره نه بزان ساتي صغیر باندې به استمرار نه کوي. په نه شری خبره سوچو دعا. دریم نمبر چاہے کہ د بنده حق وي د بنده
د بنده حق وي خو الزام پکې نه وي. دې مثال به څه وي لکه موږ چاون تور په دکانونو کې بای خرڅول کوو یا د سی وایه چې دا سړی دا مولوي صاحب راشي دته وي کتی وکیل کړی ما وته یاد کی دغه مولوي صاحب ته چې ته مولوي صاحب وکیل کړی دا دا ما وکیل کړی د منځ لزوم نشته لري کوي ودی کې او کني نه دی کوي الزام به نشته لري پدې کې یو کس خبرم قبليږي کعادل وي او کني وي ک یو ک دوی تعداد هم پکې شرط نه دی عدالت هم پکې نه دی شرط دا یو حکم شو. دریم قسم چې من وجن پکې الزام وي من وجن پکې الزام نه وي. دې مثال به څه وي دا سړی ما وکیل کړی دا مونږ څه بتوي ته ما او ته یاد کې د وکالت نه معزوله کړی مکه خو وکیل کې دوه خبره وا وسره وکالت نه معزوله کړی دا مثال دی. نو ته وګورې څنګه څه الزام هم پکې دی مخکې دې غریب کار کول شو سینې شي کولای او وګورې څه الزام پکې نشته دی ما وکیل کړی زما خپل کار اوس مې تل لیکل دي که تا ستاسو دغه نه هیڅ قسمه ضرر دب کې نشته دی پوه نه شولې به دې خبره مانی ستاسو حق ونه ما وکیل کړی و بس من خپل حق واخیستل یا غلام دی مولا او د تجارت اجازه تور کړی دی به ته چا ویل چې لکه تجارت نه معزوله کړی نه کو ګوري مخکې به یو کار کول شو سینې شي نو الزام هم پیری تکلیف ورته ورسېدو اګو دو ګوري مولا بخپل حق کې تصرف وکړو بل چا کې نه دی کړی نو بده کې دې حکم یا با عدالت شرط وي او یا به تعداد شرط وي. یو راوي دي چې خو عادل وي او که عادلان نه نو کم از کم به څو ضروري دي دوا ټول څو صورتونه شو. خالص حق د الله پاک خالص د الله حق وي او هغه کې عقوبت نه بری شرط باندې چې عقوبت نه حکم ادار چې یو کس گواہی پکې قابل قبول ده. دیم د بنده حق وي الزام پکې وي پدې کې تعداد هم شرط ده عدالت هم شرط ده. دریم بنده حق وي الزام نه خالی وي پدې کې نه تعداد شرط ده او نه عدالت شرط ده. څلورم من وجهن عدالت به بنده حق وي من وجهن به الزام وي من وجهن به نه وینو بده کې په عدالت او په تعداد کې یو شرط ده. اوس ورته وګورئ فصل خبر الواحد خبر واحد چې ده حجت دا حجت ده دلته خبر واحد عام ده حدیث یو که غیر حدیث وي فی اربعه مواضع فصلور زینو کې عدد اعمال خبرې دي اعتقادیات نه دي. خالص حق الله تعالی اول نمبر چې خالص د الله تعالی حق وي مالې سبي عقوبه هغه حق چې هغه عقوبت نه یعنی حدود نه ني اوس حد الله حق دې کنه زنا په زنا کې یو کس گواہی کار نه ورګي ښا وینه شی خبره مانی یو کس گواہی پکې دا اعتراض مې وسړی کول شي چې لکه زنا حقوق الله نه دي سید حدود نه دي حدود نه نو وکاردار شي خبر واحد پکې قبول شي کنه یا تعدادي چې وشي په کار دوه کسان دي شي قبول دي شي کنه وینه شی خبره تاسو څلور شرط کوي جواب دا په نص باندې ثابت دي څلور کا نص باندې ثابت شونه بس عقلي خبره مونږ پرې خودله قياس هم پرې خودله. وخالص حق العبد دویم نمبر چې خالص ته بنده حق وي ما فيه الزام محض خو هغه چې هغه کې محض الزام بغیر باندې د یو بنده حق خو بغل بل باندې به قسم وي الزام وي. وخالص حق د بنده حق وي مالي سي فيه الزام بل باندې به هیڅ قسمه الزام نه وي. مثالونه هم ته ویل کنه د دویم مثال سره چې یو سره بل باندې داو کې بتا باندې زما روپۍ دي خیرم ده کنه خپل وی وته وګورئ نو چې ما داو کړ پتا باندې کس باندې پتا باندې زما 0 روپۍ دي او دا مولوی صاحب گواہی ورکړي چاو پتا یې 0 روپۍ دي زما حق ثابتې خو بل باندې به الزام هم دي زما حق ثابتې ته خو بل باندې سم دي الزام. وخالص حق العبد دریم نمبر څه شو وخالص حقه ما ليس فيه الزام دغه کنه وخالص حق العبد څلورم نمبر خالص حق د بندوي خو ما فيه الزام من وجهن پکې الزام وي. د دې مثال مې ته ویلو چې لکه وکالت نه معزوله کړي اما الاول هر چا اول دي فيقبل فيه خبر الواحد يعني خالص حق د الله تعالی نه کې بر خبر واحد قول قبليږي فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم د مخبر واحد قول وبکی قبليږي. نبی اسلام قبل شهادت الاعرابي قبول کړو شهادت د باندې چی په میش د رمضان کې
بس دا الله حق دی روزه نیول فائدې ټول خلکو ته ده دا الله حق دی چې دا الله حق دی یو کس گواہی پکې کافی کړل اما ثاني ارچ ثاني دی فیشترط فيه العدد والعداله دویم قسم چې هغه کې یو بنده حق خو بل باندې به کې الزام هم وي ویغه به کنه مونږ نه بده کې عدد هم شرط دی ماته ویل عدالت هم شرط دی او د دې مثال به څه وي ونذيره المنازعات څنګه جګړې چې دی یو بل باندې داوی دا ټول دی نذیر دی ځکه داوا کې به مدعی ته حق ثابت او په مدعی باندې به الزام وي یو الزامي کوي کم یو گواه چې گواہی ور کوي یو ته حق ثابتې دی یو کس خاص د بندا خپل باندې کې الزام هم وي بده کې عدالت او عدد کې یو دواړه شرط دي دواړه اما ثالث دریم صورت حقوق العبادنا چې هغه کې الزام نه وي فيقبل فيه خبر الواحد بده کې به خبر واحد قبلي کې عدلا کان او فاسقا عادل وي او فاسق وي خبر واحد کا تعداد تم کې شرط نه دي دې نظیر سری نظیری معاملات دي امنګ جنن سوا د قانون کې ارڅ یو ورزو کا سو کپڑا لی سو یو شهري سو بل شهري په دې پیږي کنه دې کې یو ګوام کافي دي ځکه څوک په بازارونو کې ګرځي چې دا وګوري شي او تبادلانو به سي ګرځي او به کسان دوه راجمه کې څوک دې به نه ګرځي چې کسان راجمه کوم مبادلان پیدا کوي دې کې یو کس قائم کافي وي اما الرابع وسلرم صورت چې من وجن الزام من وجن وي فيشترط فيه دې کې شرط دی یا فيشترط فيه شرط دی بده کې اما العدد او العدالت یا خو عدد دی یا عدالت پکې شرط دی عند ابي حنيفه امام سے بنزماني ونذير العزل والحجر د دې مثال څوک دی نذير عزل او حجر دی معزول کول یا مهجور کول الکه د وکیل وی معزول کړلی نو کو ګوري دا مولا دا موکل چې خپل حق دی بس هغه کې تصرف کوي کې چا مې الزام خو نشته خو کو ګوري الزام هم دی دا چې ساخري اوس بزان لاخري شماني پیسې ور کوي کنه مخکې موکل پیسې ور کول اوس به خپل پیسې ور کوي الزام به تقریبا متورسه هم دغه شان غلام چې مخکې به کار کول شو بس آزاد سړي په شان اوسې به بندیز را وستلو بس ته